أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد كل معلوم لك حامدا ومصليا أما بعد. ورستنی پوښتنه د دې باب په آخر کې ستاسو پام یو مهمه خبرې ته رااړوم، هغه دا چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک په حدیث شریف کې فرمایي چې حضرت سیدنا یوسف علیه الصلاة والسلام مبارک ته د ښکلا او ښایست نیمه برخه ورکړل شوې وه، یعنی ټوله ښکلا او ښایست چې کله الله جل جلاله پیدا کړي د هغه نیمه حصه یې حضرت سیدنا یوسف علیه الصلاة والسلام مبارک ته ورکړه، او هغه بله پاتې برخه یې په نورو انسانانو کې تقسیم کړه. او بل طرف ته هغه علما چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک د ښکلا او ښایست په اړه څېړنې او لیکنې کړي دي، هغه په یوه خوله دا وینا کوي چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک تر ټوله بشریت او انسانیت بلکې تر ټوله مخلوقاتو زیات حسن او ښایست ورکړل شوی و. نو اوس که یو څوک دغه سوال وکړي چې د حضرت سیدنا یوسف علیه الصلاة والسلام مبارک ته چې الله جل جلاله نیمې ښکلا او ښایست ورکړی و، نو د ښایست دریاب یې په داسې څپو و چې د مصر ښځو څخه یې عقلونه یووړل، او د یوسفي حسن و اسمان ته یې سترګې ښخې پاتې شوې، او د یوسفي ښکلا په باغچو یې پوهې داسې ځینې یووړې چې د میوو د پرې کولو پر ځای یې د خپلو لاسو غوښې پرې کولې، او د عشق په دریابي څپو کې داسې ورډوبې شوې چې هیڅ په درد نه پوهېدې. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک د ښکلا او د ښایست پوره برخه ورکړل شوې ده. نو تاریخ یې د عاشقانو شانداره پیښې ولې نه دي ثبت کړي؟ د دې مهم سوال په جواب کې علماو مختلفې لیکنې کړي دي. علامه نبهاني رحمت الله علیه مبارک په خپل کتاب جامع الجمرات او نورو تصانیفو کې دا روایت راوړی دی چې حضرت ابي بن کعب رضی الله عنه مبارک فرمایي چې یوه ورځ مې پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک ته په حقیقي حسن او ښایست کې وکتل، سمدستي مې پر خپلو سترګو لاس ونیوی او وبېرېدم چې سترګې مې نابینا او بېدیده نه شي. حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها مبارکه فرمایي چې یوه ورځ مې په خپله خونه کې په داسې حال کې وم چې شپې په خپلو وزرو کې هر څه پټ کړي ول، او زما څخه د کار کولو ستن ورکه وه. د هغې په لټولو اخته وم چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک رالی، او د ده صلی الله علیه وسلم مبارک په رڼا او نور مې هغه خپل ستن پیدا کړ. او صدیق اکبر رضی الله عنه مبارک په تایید سره فرمایي چې هیڅ چا پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک په حقیقي شکل او ښکلا کې نه دی لیدلی. نو علما کرام فرمایي چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک ښکلا په داسې انداز کې وه چې هیڅ چا یې د لیدو طاقت نه درلودی. نو الله جل جلاله دا دریابي حسن په دبدبه او هیبت باندې ورپټ کړ تر داسې اندازې چې د ډیرو مخورو صحابه کرامو څخه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک د ښکلا په اړه پوښتنه وشوه. دوی به په جواب کې وویل چې قسم په الله جل جلاله چې موږ په ټوله ژوند کې و پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک په چهرې ته په لوړو سترګو نه دي کتلي. دا ځکه چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک داسې هیبت او سام درلودی چې هیڅ چا په شوخو سترګو نسوای ورته کتلی، او تر نبوي فراق او بیلتون پورې موږ د عشق تنده نه ده اوبه سوې. دا هم د الله جل جلاله لوی رحمت او احسان دی پر محمدي امت باندې چې دا ښکلاګانې او د ښایست لمر یې داسې پټ کړ چې هر عاشق ترې پوره برخمن شو، او ډېرې تږې سینې یې په الهي ځلانده اوبه کړې، او د ډېرو دماغو تورتمو یې په اسلامي پلوشو ونازول. او بعضې علما د مخکني سوال په جواب کې داسې فرمایي چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک په مبارکو سترګو کې الله جل جلاله داسې اثر ایښی و چې کوم کس ته به یې وکتل د هغه په زړه کې چې په هر څومره شیطاني او نفساني شوم فکرونه ول هغه به ختم شول، او په کومو ځیګرو کې چې به شیطان د خپل شر ځالګۍ ودانې کړې وې
او یا به یې د فتنې او فساد اور پکښې بل او تازه کړی وو. پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک به په دریابي نظر په د شیطان شوم اهداف شنډ او د دوی د جګر خونې به یې په ایمان صفا او صداقت ور روښانه کړې. وما علینا الا البلاغ المبین.